أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. سورة کهف هغه شروع شو هغه کی سلور واقعات ذکر کول په نبی د علم غیب باندې. واقعات اصحاب کهف پس داغین واقعا زمنن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا داغین پس تفریعات سلور ذکر کړیو. بیا ورپسې د دنیا نه بے رغبتی هغه ذکر کولا او په هغه کې آیت نمبر 32 کې یو خبر ذکر کړی وا او بیا آیت نمبر 45 کې او آیت نمبر 47 کې نن دویمه خبر ذکر کړي الدنیا وقتها قلیل چې د دنیا وخت دا لږ دی، یعنی د دنیا مال او دولت دا خایسو دا لږ دی او دا خوشحالی او غم دا لږ دی. په دنیا باندې غرور تکبر نه دی پکار. او بیا یې د هغې ذکر وکړو د دې مثال د دنیا سره مثال به اوبو سره ذکر کړی دی، خو په دې کې دنیا پرس او دغه خلکو ته هغه مخ راګرځئ چې د دنیا نه بې رغبتي وکړئ. ابن عاشور رحمه الله فرمایي د دې مثال د یو باغ چې په هغې کې ښه میوه دایي، څه وخت وروسته د هغې حالت بدل شي. نو دغه شانتې د دنیا پرستو خلکو هم سوچ او فکر چې لږ وخت یو شانتې حالت وي، څه لږ وروسته بیا بل شانتې حالت وي. ماشوم نه پیدا شي بچی 2 کالو پورې نه پوهېږي، 15 پورې پوه شي، سنس عقل 40 ته عقل صحیح ورسي، 80 پورې ژوند یا نه بس دنیا ختمه شي. نو دغه شانتې دنیا کې سوچ او فکر پکار دی. سړی په دغه دپاره ځان له د آخرت فکر پکار دی. سړی مونځ کوي، حج زکات صدقه کوي، خیرات کوي، د نیکو اعمال کوي، ځان د تکبر او د دې څیزونو نه ساتي. او مخکې په آیت نمبر 28 کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی موږ به ستا سره ناسو، خو چونکې ستا سره دا غریبانان او فقیران خلک ناست دي، دا لرې کا، دا زمونږ او ستاسو په منځ کې رکاوټ دی. آیت نمبر 32 کې د دنیا هغه وجه دا ذکر کړه. نو دلته اوس دنیا داسې ده او بیا ذکر کوي چې د دې دنیا مثال په شان دغه باران سره ورکړی دی. الله، یعنی یو هغه باران چې هغه وشي بوټی راوخي چې څوک پې خپېمې کېږي ختم شي. دویم هغه باغ پټی بوټی چې هغه مالک سنبالی اوبه ورته اچوي
وخت ناوخت تماشه کوي سوچ او فکر وسره ای نو دغه باغ سوخی خو چې کله د باران سره راوخي چې هغه بیا ختمیږي امام رازی رحمه الله هغه د دنیا د بیرغبدۍ دپاره دا مثال د اوبو ذکر کړی دی یو سړی د دریاب د نهر خواته ناست دی نو دی دومره کولی شي په ګیلاس په لاسونو په چم کې د اوبه راواخلي وس کې به ځان واچوي لوټه کوزه کې خو دا نشي کولی چې دا اوبه منع کړي یا یې بندې کړي دومره کولی شي چې خپل ضرورت دې سره کولی شي او په سیوا باندې قابو د جمع کولو راتلی نه شي چې ضرورت دې پوره کېږي بس دغه د دنیا مثال دی په دنیا کې خپل ضرورت پوره کوه را جمع کومه ځان سره جمع کومه بس د خپل ضرورت مطابق خپل ژوند پکې تېروه یا د اوبو مثال چې کله د انسان د اوبو ته کوشي نو دی پکې لون شي نو دغه شانتې چې کله سړی په دنیا کې اخته شي نو دا دنیا یې په ځان باندې اخته کي بس دی ورسره لوبې ټوکې دا شروع کي ژوند تېرېږي پوهېږي نه یا شاه عبدالقادر رحمه الله ذکر کوي څنګه چې د بره طرف نه دا اوبه راځي د ځمکې دپاره زرخیز دغه شانتې د بره طرف نه د انسان دپاره روح راغلی دی اوبه راځي د ځمکې د قوت طاقت ملاویږي زرخیزه کېږي فصلونه راټوکۍ راخیږي انسان ته د روح طاقت د برې نه راځي د قرآن تعلق د هغې سره چې څومره نزدېکت تعلق د قرآن حدیث سره ساتلی کېږي دومره به ترقي په روح کې راځي نو یو وخت داسې راځي تعلق ختم شي قرآن دا خو تعلق همیشه لپاره ژوندی د اوبو تعلق ختم شي بس د دنیا دغه شان مثال دی ځمکه ختمه شي ژوند ختم شو مرګ راغی د دنیا تعلق ختم شو هیڅ نشته د دې وجې نه علما ذکر کوي چې دا مثال ذکر کړی دی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیان کدوی د مثال د ژوند د دنیا یعنی د دنیا د خایس د دنیا د خیستوالی مثال ورته بیان کا کما ان انزلناه من السماء بشان د هغه اوبو دی چې راورو موږ هغه د بر طرف نه فاختلط به نو راګڼ راوخیږي په هغې سره چې کله اوبه راشي د برینه نو په دې ځمکې سره دا څیزونه میزونه راوخیږي نبات الارض بوټي د ځمکې یا غشینکې د ځمکې فاصبح هشیما نو شي هغه وچ ذره ذره تزروه الریا او والوزوي هغې لره هواګانې وایي د دنیا مثال داسې دی چې کله اوبه راشي د برې طرف نه پټی پې خړوب شي نو دا فصل راوخیږي څه وخت داسې راشي چې هغه شیني بیا وچ شي نو بیا هغه په هواګانو سره یو طرف ته او بل طرف ته ویسي نوم نشانې ختم شي حشیم اصل ویلی کېږي دا د نبی علیه صلات وسلام په نیکونو کې یو نیکو هاشم وی دا ولې کار دا کړی چې حاجیان او دې خلکو له به یې روټۍ چوري چوري کړه یعنې موږ ورته وایو هلکه ډوډۍ یې ماته کړه او شوروا به پې واچول او بس هغه به یې چوري چوري کړه او ماته ډوډۍ بس هغه به ول ورکړه نو هاشم اصل دغه چوری چوری دی ویلی کېږي نو چې کله دا هر څه راوخېږي بوټي نو بس داسې وخت پې راشي چې وچ شي نو بس دا چې کله دا پټۍ دا واخه ماخه دا وچ شي بس دا چې هوا راشي دا به یو طرف ته وړي او بل طرف ته وړي نو الله وایي دغه د دنیا ژوند دی او علامه اقبال رحمه الله ذکر کول وایي چې ته چې کم سوچ په کور کې کې ته چې کم سوچ په دنیا کې کې نن چې ته په کم کور کې موجودې او په کم کور کې یې سبا به په دغه کور کې نور څوکي او نور خلک به پکې ناسي ستا په سترګو کې به چینجي لګیا یې ته به قبر کې پروت یې ولې د هغه ژوند دپاره سوچ ولې نه کې آخرت ځان ته مخې کې ولې نه نن ته یې خو سبا بل دی بل ورځ بل دی د دې وجې نه علما ذکر کوي چې په دې آیت کې سره د دنیا نه بې رغبتي آخرت طرف ته توجه راولي
چې تاسو آخرت طرف تخپل سوچ او فکر پیدا کړئ. وکان الله علی کل شیء مقتدرا او دغه الله تعالی پارسیز باندې ډیر قدرت لرونکی دی. صيغه مبالغه ده او تفسیر ساوی والا ذکر کړلی کامل قدرت والا دی. اے یو سیز وجود تراوز دا به بالکل ختم کړي بیا موجود تراوستې شي، هر سیز پناه کولای شي دوباره وجود تراوستل شي. دا کامل قدرت والا ذات دی. نو په سوره یونس کې هم دا آیت ذکر کړی دی. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. یقینا مثال د ژوند د دنیا پشان د اوبو د چر راورو مونږ هغه د بر طرفنا فاختلط به نبات الارض نو ګڼ راوغه چې باغې سره بوټي د ځمکې مما یاکل الناس والانعام د هر قسمه میونه چې خوري انسانان او زناور حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم کله چې راوخې جوونه زمکه ډول خپل او خیسته شي ګمان وکي مالک داغه یقینا دوی قادر دی په لو کولو داغه د فصل، یعنی دا مالک وای چې سبب دا لو کوم او سبب دا کټ کوم او ریبم وای. اتاها امرنا لیلا او نهارا نراج باغ باندې عذاب زمنګ د شپې یا د ورځې فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس نو ګرځو من هغه داسې دل صفا کړی شي گویا چې دا نو ولال دغه فصل پر اے وای دا الله وای چې کله من عذاب راولنو دا داسې صفا شي چې گویا چې د راسا سوچ دام نشته چې جل تلا فصل ولاړو. نو دغه شان دی سوره حدید کې هم الله ذکر کوي. سوره زمر کې 20 آیت کې هم دا دغه راوړي. الله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا. بیا راو بازو باغی سر فصل لره مختلف الوانو رنگونه داغی ثم یهج فتراه مصفرا او بیا وشنوینی تا هغه زړ ثم يجعلوه طعاما بیا وګرځو هغې لره مات رامات. نو دغه سوره حدید کې هم ذکر شوی دی. دا ویسری دا لوبی ټوکی دی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولا شلم نمبر آیت پوهاش یقینا ژوند د دنیا لوبی او مشغوله ده. لکه د دې مثال له ماشومان چې کله اکثر راوځي د کوره کنه پرې خاورو به دوی لوبي کوي ځان ستړی کله سورنګان او بخاخ به دا چل وسو موبایل راووتې جو هغه سیزونه میزونه ختم کړل خو یا کې لوړې پلاس کې یا موبایل پلاس کې یا ټیک ټاک پلاس کې یا بل خو بخاخ دغه طریقو بس دا ماشومان براودل شګولا ډيري بولاړو جدا پیزارونو به گاډي جوړ کړو جدا سورنګان به وخکل ځان به ستړی کو جو بس ما خام بشو چې چپل به ټک ولا ولته به ولور کې ویلا کې لوبي ختمي بس دقه به دا غول بي. نو دلته الله ذکر کوي چې پوه شي یقینا ژوند د دنیا لعب دا لوبي دي ولهن او مشغولا ده وزینه او ډول له وتفاخر بینکم او لوی کول په منځ خپل کې وتکاثر فی الاموال والاولاد او سیالی د ډیروالی د مال او د اولاد. په دنیا کې بس سجل سیالی دا او په بل په منځ کې فخر دادی د دنیا ژوند دی الله وای دا بس شي دا به ختم شي. فتراه مصفرا ثم يكون حطاما چې وچ دا فصل بشان دی او بس بیا هواره شي ذره کې یو طرف ته او بل طرف ته ویسي. وفي الاخره عذاب شدید او په آخرت کې عذاب سخت دی. کله دنیا دی ژوند کې د آخرت د باره سکړی نو په دنیا کې د خپل ژوند ټول دا نفس د خواهش مطابق تیر کړو التبت الله عذاب او کا د خپل نفس داغه مقابله دی کړی و او د الله او د الله د رسول اطاعت دی کړو بس د التبیا بخانه دا او د الله پاک رضا ده او نه ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې دی. نو دلته دا خبره ذکر کړي
وکان الله علی کل شیء مقتدرا الله تعالی پارسز باندې ډیر قدرت لرونکی دی کامل قدرت لرونکی دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مالنا یعنی زامن او مال دا ډول او سنگار دی دا ښایست دی د ژوند د دنیا داسې نه چې مال دی ډېر دی یا دی اولاد ډېر دی هغې باندې فخر او تکبر کې او لوی کې نه دا ختمېدونکی دی دا خو ډول او زینت د دنیا دی نو په دغه مال باندې غرور مه کوه په دغه مال باندې تکبر مه کوه په دغه اولاد باندې تکبر مه کوه په دغه اولاد باندې غرور مه کوه نو قرآن کې دا خبر ذکر کړلی بل آیت کې ذکر کوي چې آیا سوره انفال او سوره تغابن کې ذکر کړی دی چې دا مال دا خو فتنه ده اولاد فتنه ده نو څه مطلب دا دی چې کله دی اولاد له صحیح تربیت ورکو دا بیا د پلار او د هغوی دپاره سره نیکي ده چې دې ته ښه تربیت ورکړی دی په خپل دعاګانو کې یادوي ځکه حدیث کې راځي ابو نعیم ذکر کړی دی وایي هغه پلار به افسوس کوي چې څلور بچي هغه چې زما درې بچي ولې نه وي چې درې بچي دوه ولې نه دوی وي یو ولې نه ولې چې دته دومره ذهني پریشانی پیدا شوي نو علما ذکر کوي چې اصل انسان د پاره سره تربیت دی او بیا حدیث ذکر کړی یو عالم وی قیامت کې به دوه لوریانې راشي وي هغه به الله پاک د جهنم فیصله وکړي وایي دا به ولاړې دا به ځینه وي الله به تپوس وکړي ولې نه ځئ وایي چې زمونږ هغه مور پلار زمونږ سره یو ځای کې چې موږ جهنم ته لاړ شو وایي دوی په جنت کې الله به مور پلار راوباسي او دروخواله به یې راولي وایي که موږ ته یې صحیح تربیت راکړی موږ به د جهنم خشاک نه جوړېدو بلکې زمونږ سره زمونږ دا مور پلار یا موږ جنت ته له دوی سره بوځه او یا موږ جهنم ته دوی زمونږ سره بوځه چې بس وایي الله به حکم وکړي چې دا مور پلار ورسره هم د لوڼو سره جهنم ته واچو نو په دې ځای کې علما ذکر کوي چې اولاد دا نیک اولاد پکار هغو ته د دین تربیت سره دنیا نه هم ورکول پکار دي المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن دا ډول د ژوند د دنیا دی والباقیات الصالحات خیر عند ربک او باقی پاتې کېدونکي د هغه نیک عملونه خیر غوره دی عند ربک بنسبت د پروردګار ستا ثوابا په بدله کې و خیر او غوره دی عملا په امید کې باقیات الصالحات څه ته ویل کېږي په دې کې مفسرینو ګڼ اقوال ذکر کړي دي د سلفونو قول نقل کړی دی او د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی د دین مراد هغه پنځه وخته مونځ دی چې دا باقیات الصالحات دي چې کله سړی پنځه وخته مونځ کوي بس الله به دې انسان ته په آخرت کې نجات ورکوي او بیا علی رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړی دی چې فصل په دوه قسمه دی مال او اولاد او باقیات الصالحات یعنی نیک عملونه ابو داود روایت راوړی دی چې د باقیات الصالحات نه مراد څه دي هغه تکبیر دی الله اکبر لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله واقع د معراج کې موږ دا ذکر کړو تفصیلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات وشو هغه وی په خپل امت باندې زما سلام وایا پس دا غینا علیک السلام پس دا غینا وی د جنت د ازمکا او به ډیره خوږی دي زمکه ډیره زرخیزه ده خو په دې باندې په فصل سوق ودرای یعنی امت ستا چې هغه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا وینو په دغه جنت کې په دغه زمکه باندې بزان ته بوټي ودرای او دا به د لپاره باغ ګرځي روایت کې راځي د ترمذی شریف روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتلو یو ونه واغله امسار پرې خو دا سيزونه ترارتاو شول دا پانی ماړي نبی علیہ السلام فرمایل
وی چې کم انسان سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر د دې ذکر کوي نو وای د دې انسان نه ګناهونه داسې ریږي لکه چې څنګه د دې ونې نه دا پاڼې ارتاوي شوي دغه ته باقیات الصالحات او هغه ذکر چې د هغې سړی په معنا او په مقصد باندې پوهوي ابن کثیر رحمه الله یو روایت راوړی دی عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو وی آیا دا باقیات الصالحات چاته وایي هغه ورته ذکر وکړو سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله بل روایت کې راځي مسند احمد کې روایت ذکر شوی دی عثمان رضی الله تعالی عنہ ناس ته دا غزر سکسان ناس ول مؤذن اذان شروع کو هغه پر اوختل او دسی وکړو او بیا منځ وکړو وی چې کوم انسان د یو مانځه د بل مانځه پوري منځ وکړي الله پاک د دې انسان د بل مانځه پوري واړه ګناهونه معاف کوي مازیګر بیا ماښام بیا ماوستن بیا سحر بیا چې تپوس وکړو وی باقیات الصالحات دا دی هغه ورته وینا وی باقیات الصالحات هغه دا ذکر دی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی نه راووتلو اسمان طرف ته وکتل او بیا زمکې ته وکتل او بیا وفرمایل وی چې کم سړی ظلم کوي او بل باغې باندې خاموشي او یو سړی دروغ وای او سړی داغه تصدیق کوي نبی علیہ السلام وفرمایل وی دا سړی زمانه نه دی او نه زه د نه یم بل روایت کې راځي سعید روایت ذکر کړی دی چې د طائف ناولنې سړی راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غرونو باندې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ته دوه سورتونه لوله سوره اخلاص او سوره زلزال ولا او پس دا غینه ورته وی ته سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر دال ولا وی دې ته باقیات الصالحات وی بل روایت کې راځي مسند احمد کې صحابي فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په سفر باندې وما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو سوال کوئ د الله نه چې الله زمونږ په زړه کې دین او هدایت کلک کې دا د هغه سرو او د سرو او د سپینو زرو د جمع کول نه غوره دي الله موږ ته بخبل نعمتونو باندې شکر راکې او موږ ته د صحیح عبادت توفیق راکې او موږ ته قلب سلیم هغه نصیب کړي قلب سلیم ویل کېږي چې هغه د شرک نه د ګناه نه د بغض نه د حسد نه پاک وي د نافرمانی نه پاک وي او جبه موږ ته رښتونی راکې او بیا یو استانه موږ سوال کوو په هغه خیر باندې چې ته پې پوهېږي او پناه غواړو په هغه شر باندې چې ته پوهېږي او موږ ته معافي وکړي د هغه ګناهونو چې په هغې ته خبردارې نو د دې نه مراد دغه باقیات الصالحات بیا یې وفرمیل دغه مراد یعنی نیک اعمال ته اشاره ده چې سړی نیک اعمال کوي امام مالک رحمه الله نه چا تپوس وکړو باقیات الصالحات څه ته وایي نو هغه ورته همدغه سبحان الله الحمدلله دا الفاظ وي سعید ابن مسیب نه هغه ورته اماره تپوس وکړو وی هلکه دا باقیات الصالحات څه ته وایي هغه ورته مونځ اودس ته به وایي که نه سوال دی غلط دی باقیات الصالحات هغه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر ته وایي ابو سعید خدری داغه نه روایت دی هغوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روانو نبی علیہ السلام ما ته وفرمیل چې دا وایه ما ورته چې کم الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه الفاظ ته اشاره وکړه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر خازن کې هم روایت دی ابن جریر کې هم روایت دی نو د دې ټول نه مراد دغه دي چې باقیات الصالحات نه مراد څه دی نیک اعمال چې دا د انسان سره پاتې کیدونکي دي او دا غوره دي د پروردګار په نسبت باندې
او بیا ذکر کوي علما چې د دین مراد دغه نیک اعمال دي چې هغه انسان کوي په دنیا کې یا عقیده د توحید ده د سنت عمل له په صحیح عقیده باندې د حق پرس مرګرتیا ده دغه هم باقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک او باقی پاتې کیدونکي د هغه نیک عملونه خیر غره دی عند ربک په نزد پروردگار ستا په بدله کې وخیر او غره دی عملا په امید کې د دنیا د سيزونو امید نشته کنه نن شته جو سبا نشته ماخام شته جو سحر نشته او نیک اعمال خو امید شته کنه د الله نه موږ امید ساتو موږ د خپل اعمال باندې جنت راکې آخرت به زون خېسته کیږي نو مراد د دین سره د نیک اعمال مبارکي د الله نه امید ساتل الله دې موږ او تاسو د صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنه وقنا عذاب النار برحمتك دا یو روایت ذکر کو بیا بس کو حدیث کې راځي نبی اسلام مثال ذکر کړل وای یو سړی انسان تر دریس کله چې بس د مرګ دا حالات شروع شي د دومره قدر نه چې خپل مال هغه صدقه کوي وای بس په دې کې بیا د ثلث پورې وصیت جایز دی وصیت نه دی چې کله بس در باندې دا حالت شروع شي مال هر څه دې پاتې شي دویم چې کله انسان وفات شي قبر خپل خپلوان او رشته دار بچي دی قبر پورې او دریم څیز هغه نیک عمل دی چې کله دا نیک اعمال دی کوي بس دا واقعات صالحات یې د سره پاتې کېدونکي یو حدیث کې راځي چې انسان ځان نه شاته درې څیزونه یو نیک اولاد پاتې کېدل یا بس دعاګانې دا کوي یو چا سره ښه کول صدقه کول غریب فقیر سره دغه صدقه او دریم ده د مدرسې جومات د دې لپاره ځای ورکول کویه ویستل د الله د رضا لپاره دا د دې انسان لپاره پاتې کېدونکي باقیات الصالحات هغه وایي